सूरत अल-अहकाफ 18 नंबर सूरत आयत नंबर 69 यानी 79. او بیا د دریاب په غاړه سفر شروع کړ. دا وخت یو مرغۍ رااله او د دریاب اوبونه یو ساس کې دې مرغۍ خپل کې واغست. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي چې زما او ستا علم او د ټولو انبیاء علم د الله علم مقابله کې داسې دی لکه د دې مرغۍ خوله کې اوبه. یو طرف ته لوی دریاب دی، بل طرف ته یو ساس کې اوبه. زما او ستا علم د الله علم بنسبت داسې دی لکه د مرغۍ خوله کې اوبه. نو درې واقعات بیان شو. یو دا چې خضر علیہ السلام کشته سوره کړه، دویم دا چې الکی وجه فقتله یای ولا مړی تا وکړه، یای چاړي سره حلال ک، یای غټ ولا سر ته واچاو نو دی پځې سوړ شو. او دریم د کلیوالو د دې ملمستیاو نکړه، یو دیوال غورځیدو، خضر علیہ السلام لاس سره نیخ کو سمې کو. دوزه خو اعتراض راځي او دریم زه مشوره ده. موسی علیہ السلام ورته وی لو شئت لاتخذت عليه اجرا، کتا چر د غختینو بدی بدی مزدوری اغستی وا موږ بس خوراک سکا کړل. نو چې کله خضر علیہ السلام باندې اعتراضونه وشو، نو خضر علیہ السلام اوس خپل صفای بیانې خپل پوزیشن واضح کړي. دین ادا تعلیم ملاو شو چې کله بتاسو کې اعتراض کړي نو بیا خپل صفای بیانې خپل پوزیشن مسرګندای. اوس د هر واقعي جواب کوي. اما السفینه هر چی کشته فکانت لمساکین، ودا کشته د پاره مسکینانو. مسکینانی ورته وې لکه یو سړی سره آسته ټانګه دا رکشا دا یا کشته دا ګڼ خلک به شریک دي، نو دا اوسم مسکینان دي، صاحب نصاب ندي، قربانی زکات به نشتا. اما السکینه هر چی کشته فکانت ولم لمساکین د پاره د مسکینانو. یعملون فی البحر کسب کو په دریاب کې خلق به بوتر راوستا او دا غینه به اجرت مزدوری اغستا. فاردت ان اعيبها، نو ما اراده وکړه چې خراب کم دا کشته عیبدار کوم. یو تختای دیونه وروړه. وکانه وراءهم ملک، اوستاغي وجه بیان. وکانه وراءهم ملک، او د دینا رستو یا مخامخ یو بادشاہ ظالم. یاخذ کل سفینه، هغه استبینی ولا بی هرا کشتای غصبا زور سرا. ظالم بادشاہ حکم کشتای بچ سالم وا سم ساده وا خایسته هغه به قبضه کې واغستا او مالکان مې دغه سیاریان پاتې شو. نو خضر علیہ السلام وی مالا کشته عیبدار کړه چې دا ظالم بادشاہ د دې مسکینانو مالونه خوري، دې سره ظلم زیاتی ونشي. نو یوې ظالم بادشاہ مقابله وکړه او بلې د مسکینانو خیال وساتو. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين، او هر چې ځوان هلک فکان ابواه نو مور او پلار د مؤمنین مؤمنان ایماندار. د دې الګ چې کوم اوجه د مور او پلار دواړه نیکانو. فخشینا ان يرهقهما طغیانا وکفرا، نو بیارا شم چې وا بچی دا الګ مور او پلار خپل لرا
پسر کشه او کفر کې دې ضرور دی دې بچر د خپل مور او پلار په دې زور زبردستیو کې او دې به سرکشه کې او دې به کفر ته واړي فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما نو اراده وکړه ما ان يبدلهما ربهما چې بدل ورکی دي دواړو مور او پلار لا رب ددي خيرا غرا منه ددي الکنا زکاتن چې زیات پاک وي په عمل کې عقیده کې واقرب رحما او زیات نږدې وي مور او پلار ته په مینا محبت او شفقت کې فاردنا ان يبدلهما ربهما نو اراده وکړه من ان يبدلهما چې بدل کی دي دواړو لرا بدل ور کی دي مور او پلار لرا رب د دي دواړو خيرا غرا بهتر منه د دي الکنا زکاتن بهتر زکاتن پاک چې عقیده هم درست وي عمل هم درست واقرب رحما او زیاد نږدې وي دا نعم البدل رحما مینا محبت او شفقت تا نو حدیث کې راځي چې بیا ول الله پاک جنې ورکړه د دې الګ بدل کې ول الله جنې ورکړه او بیا دا وعده شو او د دې چې کوم الګ پیدا شونه هغه د بنی اسرائیل پیغمبرو شمعون علی السلام نو الله ول د دې بدل کې داسې جنې ورکړه چې هغه نیکه صالحه وا او بیا د پیغمبر مور وګرځیدا واما الجدار او هر چی دیوار فکانا هدا دیوار لغلامین ندو ولکانو یتیمین چی یتیمانو دو ماشومانو یتیمان فی المدینتی پخار کی وکانا تحته او وددی دیوار لاندی کنزل لهما خزانه ندوارو وکانا ابوهما صالحا او د دې دواړو پلار نیک او صالح پلار یو خیال سړیو د دیوال لاندې څه خزانه څه سامان پټ کړي یې چې زمام بچی ماشومان دي چې کله زلمی شي نو بیا به دا استعمال کراول دا به د دې میراث نو کدا دیوال ارغخته وي نو ټول کلی خلق به جمع شوی او ټول مال به دی وړو نو خضر علی السلام دا دیوال لاس سره نیخ قسم کو چې یتیمان او مال سوګونو خوري وکانا ابوهما صالح او د دې ماشومان پلار نیک صالح سره دینه معلومه شو چې کوم سره نیک صالح ہے پیر صاحب دے شیخ صاحب دے عالم دے نو داغه بچی قدر بکار دے چې پلار نیک سره فاراد ربک نو اراده وکړه ربستا اي يبلغا چې ورسیدا دواړه یتیمان اشدهما پوخ عمرتا اشدهما بلوغتا ويستخرجا وبسیدا دواړه کنزهما خزانه خپلا رحمتا من ربک دا مهربانتیا د ربستانا د قران کریم بلاغت وګوره چې کله عیب لفظ راوړي نو فارادتو خضر علیہ السلام ځان ته نسبت کوي فارادت ان اعيبها چې دا کار ما وکړ او بیا دویم ځای کې راوړي فارادنا دلته کې ځان ته هم نسبت کوي الله ته هم نسبت کوي او دریم ځای کې بیا چې لفظ رحمت ذکر کوي نو ول تر راوړي فاراد ربک یو ځای کې وی فاردتو دویم ځای کې وی فاردنا او دریم ځای کې وی فارادا د ښه کار نسبت الله ته کوي او د بد کار نسبت ځان ته کوي کشته ما پکې عیب واچا او نقصان ما پکې راويس نو نسبت ځان ته وکړو او چې کوم ځای کې مهربانتیا رحمت ذکر کیږي نو هغه نسبت الله ته کوي فاراد ربک ستارب اراده وکړه چې دې ماشومان سره یتیمان سره مهربانتیا وکړي وما فعلته عن امري
نه دی کړي ما دا کارونه د خپل اختیار نه. خضر علیہ السلام وی دا کشته ته نقصان رسول یا دا الګ وجل یا دا دیوال سمول نیغول دا کارونه ما د خپل اختیار نه دی کړي، دا خو ما ته الله امر کړی. وما فعلته عن امری، نه دی کړي ما دا کارونه د خپل اختیار نه. ذالک تأویل ما لم تستع علیه صبرا، دا انجام دے، تعویل دے، تعبیر دے، حقیقت دے د هغه لم تستع جتان لرتا پاغي باندې د صبر کولو. د درې واړو واقعات ورته تعبیر داغه انجام داغه حقیقت سرګند. ما لم تستطع رانور ما لم تستع زکه چې اوس هر څه سرګند شو نو زکه الفاظ کم راوړل. ذالک تأویل دا حقیقت ما د هغه لم تستع علیه صبرا